هادیه. دې سره ته وایه هادیه. هادیه لوري چې کله وینه د کمه شي بیا ته څنګه پاتې لګېږي غاړې مې خوږېږي بس بیا ابا ته وایم ژامړ ولي ابا ته بیا څه وایي وینه کې کمه وینه غاړې مې خوږېږي بل څه تکلیف دی داسې وینه کمه شي بل تبه نس او بل بس چی نه کوي خوند اوبه خوند نه کوي ماړی خوند نه کوي غوښه خوب درځي نه نه راځي خوب خوب بیا نه درځي کوم ځای نه راځي بچي کوم کلیوالا یې ګونده والا نه ماماګانو کره تشو نه ترونو کره زړه م ستړی کېږي تا تللی شو سکول ته تللی شو قرآنه ویلی شو خو نشو تله زړه م ستړی کېږي نه ما دوه وروڼه دي لوبې کوي زه نشم تللی زه یایم زړه کې زه ما لوبې کړې وې زړه م ستړی کېږي وینه کمه شي بیا زه وینې ته خفه شو بیا ژاړم بیا زه کلینې ته خفه شو کلینې ته ولې خفه کېږي خوږیږم انسانان څه دا وینه دلته وباسي بیا یې موټر کوي ځوانان د دا موټر وینه وباسي بیا یې موټر وکړي وړی شو خوبونه تللی شي وروڼه مه خوشحالي مور پلار مه نه یې خفه لوبین کوی شو چې کله تو ته وینه ولګېږي که نه خو چې کله وینه کمه بیا ته دغه شیان کولی شي نه لکه چې نه مړۍ خوړی شي نه خوب راځي نه بس نه غوښه خوند درکوي بسم الله الرحمن الرحیم زه حیدرشاه نامیږم د ګوندال اوسېدونکی یم مو په داسې بیمارۍ باندې الله تعالی پوه شوي موته مقرره کړې دی چې هغه ته لسمې دی پوه شوي تقریبا د دغې ماشومې عمر قدیه نامیږي د دې ماشومې عمر لس نیم کاله دی دې باندې ما هر څنګې پوه شوي تکلیفونه وکړلو اسلام آباد ته پورې یا پېښوره پورې خو د دې علاج صرف الله سره دی پوه شو او موجود خوراک د دې دا دی چې وینه دی پوه شوي لکه څنګه موټر ته پټرول ډیزل چې یې پوه شوي همدا شی وینه دی پوه شوي مو ډېر وګرځېدلو خو بیا په کورم ایجنسۍ کې پوه شوي په نسل هسپتال کې پوه شوي دا یو ټیم دی پوه شوي چې مشر یې عبدالخالق صاحب دی پوه شوي دی بیا بلډ بینک پوه شوي څه نه څه پوه شوي ذریعه کولو کړی دی نو مو د دین شکریا ادا کوو د الله تعالی ډېره شکریا ادا کوو چې دوی دومره مو ته غمدردي مو سره کوي پوه شوي او زه دا یم پوه شوي دغو ځوانانو ته چې دا څوک وینه ورکوي پوه شوي دا د الله تعالی پوه شوي هغې دنیا کې د دوی په کار باندې راولي پوه شوي او دا بلکې مو سره ښېګړه کوي پوه شوي مو سره تعاون کوي دوی مو ته وینه رکوي پوه شوي او بهرحال مونږ نه څه خرچه مرچه دوی نه خالي پوه شوي او زه دغو خلکو ته هم پوه شوي دا اپیل کوم پوه شوي د مړیو خلکو ته چې چا ته الله تعالی دولت ورکړی دی چې هغوی د که زکات وي او که سرسایه وي او که څه شی وي پوه شوي هغوی د دې سره مرسته وکړي پوه شوي څه بازار ته راغلی سدې بازار ته نو ما به تقریبا 100 کسانو نه پوښتنه کوله چې او پازیټیو ګروپ د ما د لمسی دی دا به پوه شي ما ته میلاو شي که میلاو به نه شي چا به وویلو خو 100 کسانو کې به چې ته یو کس ورسره میلاو شه پوه شوي چې ما ته به وینه میلاو شولله نو اوس کې پوه شوي بهرحال چې بلډ بینک ته مو راشو هېڅ تکلیف مو ته نشته پوه شوي او مو ته پوه شوي وینه پوه شوي تقریبا 2-3 غنټو کې پوه شوي برقرار شي پوه شوي په حال باندې مریض پوه شوي په خپل حال باندې راشي تکلیف راته وپوه شوي دومره تکلیف وپوه شوي چې بهرحال یوه ورځ به مو دې باندې په ګرځېدنو باندې تېروله دې بچي ته خو دا تکلیف وي چې دا کسې پیدایش نه ما دا خبره وکړه چې دې پوه شوي 2 میاشت نه خپله
د دې د وینې ورکونې مو بوشي شروع کړی دی. دې ته دا تکلیف چې دا خوراک نه کوي، غوسه ډیره کوي، زړه ستړی کېږي، غړي خوږېږي او به هر حال بوشي مور سره بوشي دوره غوسه کوي، پلار سره غوسه کوي، بوشي ماشومانو سره لوبې نه کوي، سکول ته دای نشي تللی، بوشي سبق دیني دای نشي ویلی او دې ته دا تکلیفونه وي چې بس به هر حال دا صرف تکه زیړه وي بوشي او پرته وي په خپل حال باندې، بس صرف بس دا چې نه خوراک کوي او نه څښاک کوي بوشي، بس دې ته دا غټ تکلیف دی. بیا څه کله وینه ولګېږي؟ څه وینه ولګېږي به هر حال یا میاشته یا شل شپې یا مطلب 15 ورځې، دا بیا خپل حال کې بوشي، هر رقم ته بوشي خوراک هم کوي او دا ګرځي لوبین کوي بوشي، هر رقم ته بوشي دا خوشحاله وي. ډېره مننه، خوشحاله مهرباني.